الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز سامعینو، علماء اعظام، دو شیری دری مشرانو کشرانو زلاول خپل طرفنا اغا طالب علمانو تا چاغي قرآن عظیم الشان په حفظ سرا یا په ناظره سرا داغي ختم کړي، داغي والدینو تا، داغي اساتذه کرامو تا، داغي اعز اقربا، د دې علاقې ټولو مشرانو کشرانو ته مبارکباد پیش کوم. مختصر وخت کې دوه خبرې عرض کوم. یو هغه دور چې په کم دور کې د انسانیت ټول حدونه کراس شيو، انسانیت نو، اقدار نو، اخلاق نو، جشم پروشی، زنا عام وا، د شراب اړې با کلم کله چلی دي او په وړه وړه خبره باندې وي 100 سال جنگونه کول، د یو بل ینی تباغي تګی ناستو، د یو بل په کوپړو کې باغی ینی سکلی، د گاونډي حقوق نو، د والدینو حقوق نو، د مشر او د کشر تمیز نو، د خزی او د لور او د بیبي او د انګور په منځ کې فرق نو. معاشره داسې حد ته رسیدلې وه چې چا په هغې باندې حکومت کول هم نه غوښته. د حکومت د نه کولو وجه دا نه وه چې مال او دولت نو، د حکومت د نه کولو وجه دا نه وه چې عهدې او منصبونه چا نه پیژاندو، د حکومت د نه کولو وجه دا نه وه چې ساز و سامانونه نو، د حکومت د نه کولو وجه دا نه وه چې یاره هوښیارتوب نو. معزز سامعینو، مال و دولتونه وو، سردارۍ وي، عهدې منصبونه هغو پیژاندو، د حکومتونو د چلولو ساز و سامانونه هم وو. لیکن معزز سامعینو، په هغه معاشره کې بیا هم چا حکومت کول چې نه غوښته، د هغې وجه دا وه چې انسانیت نو، اخلاق نو، اقدار نو، او د اخلاق هغه ټول حدونه کراس شیو، ځکه چا حکومت کول نه غوښته. معزز سامعینو، و سوال داره چې دا معاشره بیا په کوم بنیاد باندې د دې قابله جوړه شوه
چې خلق په دې باندې حکومت کولو ته تیار شو دیته پزړه کې عقیدت او محبت پیدا شو د دې امت مشرۍ تغییر تیار شول او په هر دور کې د دې امت په مشرۍ باندې د خلکو په منځ کې اختلافات هم روان دي هغه کم یو د سیسو چې هغه دا معاشره دا غسیس په بنیاد باندې د دې جوګو ګرځیدله چې دیو د دې مشرۍ ته هم تیار معزز سامعینو عقاید جهان صلی الله علیه وسلم چکلا مبعوث شو او په غار حرا کې اولنۍ وحی نازله شولا رب ذوالجلال په اولنۍ وحی کې دو خبره طرف ته اشاره وکړه اولنۍ خبره په اولنۍ لپس کې اقرا بسم ربک الذی خلق د دې کائنات رب خپل استاد او خپل پیغمبر باندې د دې خبره وضاحت وکړو چې د دې معاشره نه چې دا کوم اقدار اخلاق انسانیت ارس ختم شوی دي او دا انسانیت واپس راځي دا اقدار به واپس راځي د شاعر الله تعظیم چې په کوم څه سره بخکار کیږي اخلاقیات چې په کوم څه سره برازي د مشر او د کشر د والدینو د میا بیوی د گاونډي د کلی علاقې د ټولو حقوق چې په کوم څه سره واضح کیږي نو په یو لپس کې فرمایل اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا والولا ودا کلام چې کوم زبان نازلوما د دې کلام په لوستو سره د دې کلام پس دکړه سره د دې کلام سره په تعلق پیدا کول سره د دې کلام سره په عقیدت او محبت په پیدا کول سره په دې معاشره کې تبدیلی راځي د دې کلام سره په دې معاشره کې انسانیت راځي په دې کلام سره په دې معاشره کې اخلاق راځي په دې کلام سره په دې معاشره کې اقدار واضح کیږي په دې کلام سره په دې معاشره کې د میا بیوی د اولاد او د والدینو د معاشره کې د مشر او د کشر د بیبي او د لور او د انګور په منځ کې تمیز هم په دې کلام سره واضح کیږي معزز سامعینو چې کله اولنۍ وحی هم نازله شوله دا غینه پس عقاید جهان صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د دار ارقم په نوم باندې د مدرسې بنیاد کې خولو د هغه مدرسې اولنۍ محتمیم عقاید جهان صلی الله علیه وسلم د هغه اولنۍ معلم عقاید جهان صلی الله علیه وسلم د هغه مشر طالب علم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان استی د هغه مشر طالب علم حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغه یو بل طالب علم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غیور کوٹے طالب علم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جوڑ شو معزز سامعینو سمرا وحی چی بنازلی دا دار ارقم پا مدرسہ کی دا غی واحد درس و تدریس شروع شو معزز سامعینو خبر واضح شوا سنچ رب کائنات واضح کول غختو چې د قرآن د مدرسې د معلم او د متعلم په ذریعہ باندې په دې کائنات کې رڼا راځي په دې کائنات کې به انسانیت راځي په دې کائنات کې به اخلاق راځي معزز سامعینو چې کله قرآن نو په مکه کې بتخانې وي چې کله قرآن او مدرسه نه وه په مکه کې شرک اډې وي چې کله قرآن او مدرسه هلته نه وه هلته د زنا اډې وي چې کله قرآن او مدرسه نه وه هلته د شراب نوشۍ اډې وي چې کله قرآن او مدرسه نه وه اقدار اخلاق هېڅ هم نه و معزز سامعینو چې کله په مدرسې بنیاد کېښوده شو د دار ارقم په نوم باندې او زما د رب کائنات د دې کلام د قرآن عظیم الشان درس و تدریس شروع شو معزز سامعینو په مکه مکرمه کې تبدیلی راله بتخانې ختمې شولې هغه د شرک اډې ختمې شراب نوشي ختم د زنا اډې ختم انسانیت واضح شو اخلاق شروع شول معزز سامعینو عقاید جهان صلی الله علیه وسلم
د مکه مکرمینا مدینه منوره ته تشریف یوړه په مدینه منوره کې يهودیت په مدینه منوره کې عیسایت په مدینه منوره کې شرک په مدینه منوره کې هم تیارې وي عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم د مسجد قباء بنیاد کې خولو د مسجد نبوي بنیاد کې خولو بیا پاغه کې د اصحاب صفه په نوم باندې د مدرسې بنیاد کې خو معزز سامعینو هغه د اصحاب صفه مدرسه چې پاغه کې کله د قران او د حدیث درس و تدریس شروع شو معزز سامعینو هغه دورو چې په مدینه منوره کې يهودیت په طریقې باندې عیسایت په طریقې باندې شرک او کفر په طریقې باندې سرداري وي دغه لیکن معزز سامعینو چې کله د اصحاب صفه مدرسه دغه بنیاد کې خوده شو او الته کې د قران او دغه تعلیمات رالل معزز سامعینو د يهودیت ملامات شولا د عیسایت ملامات شولا هغه د شرک او د کفر اړې ختم شولې معزز سامعینو مدینه منوره د اسلامي دنیا د ریاض مرکز وګرځیدا په هغه مدینه منوره کې رڼا رااله ټول تیاری ختم شولې اقدار او اخلاق او انسانيت الته کې هم واضح شو معزز سامعینو هغه د اصحاب صفه مدرسې مونږ له سوګ راکړلې د اصحاب صفه مدرسې مونږ له د علم غر حضرت عمر فاروق راکو مونږ له د علم غر عبد الله ابن عمر راکو مونږ له د علم غر عبد الله ابن مسعود راکو مونږ له د علم غر معاذ ابن جبل راکو مونږ له د قراء د علم غر ابي ابن كعب راکو مونږ له د علم غر عبد الله ابن عباس پشان هستی راکړلې معزز سامعینو هغه د اصحاب صفه د مدرسې شاخو بخارا تراغه بغداد تراغه بخارا تراغه سمرقند تراغه په بخارا او په سمرقند او په بغداد او په شام کې اقدار نو اخلاق نو انسانيت نو د جاهلیت تیاری وي لیکن معزز سامعینو چې کله الته کې د مدرسې بنیاد کې خوده شو قران راغه حدیث رالل او د قران درس او تدریس د مدرسې په بنیاد کې شروع شو نو معزز سامعینو هغه بغداد هغه خراسان هغه مصر او شام هغه علاقو تاسو له سوق درغل داغه مدرسو تاسو له سوق درغل تاسو له امام بخاری درکو تاسو له امام مسلم درکو تاسو له امام ترمذی درکو تاسو له امام ابو داود درکو تاسو له امام ابو حنیفه درکو تاسو له امام مالک درکو تاسو له امام احمد بن حنبل درکو تاسو له امام شافعی درکو تاسو له امام زبر درکو تاسو له امام ابو یوسف درکو تاسو له امام محمد رحمهم الله تعالی دا غټي غټي هستي تاسو له درکړلې تاسو ته اسلام د پیغه په صورت کې واضح کو معزز سامعینو بیا دا بغداد او هغه د سمرقند او د بخارا د مدرسې شاه دیوبند تراغه معزز سامعینو پدې بری صغیر پاک و هند کې تاریخ گواره چې دلته کې د برتانیې سامراج موجودو د ظلم او د بربریت ټول حدونه غو کراس کړو په مسلمانانو په هندوانو باندې ظلم کاو لیکن معزز سامعینو دلته تیاری وي چې کله د دیوبند مدرسې بنیاد کې خوده شو یو شاګرد یو استاد دی د ونی په سایه کې دواړه کې ناسل چې کله د قران راغې د قران درس او تدریس راغې د مدرسې بنیاد کې خوده شو معزز سامعینو په بری صغیر پاک و هند کې رڼا رااله په بری صغیر پاک و هند کې انسانيت راغې په بری صغیر پاک و هند کې اقدار راغلل اخلاق راغلل هغه د برتانیې سامراج په تخدیدو باندې هم مجبور شو هغه لاړ معزز سامعینو هغه د دیوبند مدرسې شاه کراچۍ ته راغی تاسو ته دا غړ غړ مدارس که تاسو دلته دا پټکو ولای نه د سپندري علماء تاسو یې نه او دا مدارس او مساجد په دې علاقه کې تاسو یې نه معزز سامعینو دا هغه د دیوبند مدرسې او هغه د حسین احمد مدني د محمود الحسن د قاسم نانوتي رحمه الله دا یو قرباني وي بهرحال معزز سامعینو تاسو یو 20-30 سال مخکې د دې علاقې معاشري تلاړ شي چې دلته څومره تیاری وي دلته څومره جهالت څومره په وړو خبرو باندې یو بل واجو دلته څومره تیاری وي معزز سامعینو دلته مدارس نو علما نو د قران درس او تدریس نو مراکز او مساجد په صحیح معنی کې نو علما نو مدارس نو د قران په نه وا معزز سامعینو چې کله دلته مدارس رااله
علما رالل د قران درس او تدریس راغی معزز سامعینو تاسو سره کلاشنکوف تاسو براتلی شو جمعه تر ماسختانه جمیله تاسو به سار جمیله راتلی شو او چې پر رمضان کې به هم راتلی دی دیوار ته به ټوله کلاشنکوف ولاړ کنه به دا خو ماته یاد معزز سامعینو الحمدلله چې کله مدرسه رااله علما راغلل معزز سامعینو نن استاد زیپا ترخ کې قران ور سره نن استاد لور پترخ کې الحمدلله د بخاری کتاب ور سره نن استاد لور پترخ کې د مسلم کتاب ور سره نن استاد لور پترخ کې د ابو داود کتاب ور سره نن استاد لور پترخ کې د هدايه کتاب ور سره معزز سامعینو هم د دې قران سره په تعلق او په محبت په پیدا کولو د دې مدارس سره د عقیدت او د محبت په پیدا کولو په بنیاد د دې علماء سره د عقیدت او د محبت د پیدا کولو په بنیاد او د دې طلباء او د طالبات سره د عقیدت او د محبت د پیدا کولو په بنیاد الله دلته کې عمرانا را وسترا بهرحال معزز سامعینو اولنې خبره زما دا چې د اول ورځې نه کپدی کائنات کې رڼا راغله دلته اخلاق راغلي انسانيت راغلي اقدار راغلي ناغه د دې قران په ذریعہ باندې راغلي د مدرسې په ذریعہ راغلي د علماء د طلباء د طالبات په ذریعہ باندې راغلي او د دین اولاد هم په دې معاشره کې د انسانيت او د اخلاق د پیدا کولو درنا دراوستو واحد ذریعہ هم د قران عظیم دی د دې قران باندې ځان پوهه کول په دې قران باندې خپل اولاد پوهه کول په دې قران لاندې خپل ژوندۍ جوړول او دا مدارس کامیابول د دې علماء سره مینه محبت خپل پیدا کول د دې طلباء او طالبات سره خپل عقیدت او محبت خپل تعاون پیدا کول هم په دې سره او په دې معاشره کې بیا هم دغه رڼا راځي څنګه رڼا چې په مکه کې رااله څنګه رڼا چې په مدینه کې رااله څنګه رڼا چې په بخارا کې او سمرقند کې رااله څنګه چې په بغداد کې رااله معزز سامعینو د دې قران عظیم الشان سره خپل مناسبت خپل تعلق پیدا کو د خپل اولاد ور سره پیدا کو د خپل لونو ور سره پیدا کو د خپل نارینه اولاد ور سره پیدا کو او په خپل ور سره هم خپل عقیدت او محبت دا د دې سره پیدا کو دویمه خبره چې کوم عرض کومه هغه دارا چې انسان به حیثیت انسان دا د دې دلداد دی چې دی غواړي چې رس پار وخت کې په عزت کې پاتې شم چې عزتونه زمای چې مرتبه زمای او دا عزت او مرتبه نو چې دا زما سره دی دنیا کې می دا عزت او دا مرتبه ما سره د مرګ پټیم کې می دا عزت او دا مرتبه ما سره په عالم برزخ کې می دا عزت او دا مرتبه ما سره د قبر نه پوتلو کې می دا عزت او دا مرتبه ما سره دا په میدان حشر کې امي دا عزت او دا مرتبه ما سره د حساب کتاب په ټیم کې امي او دا عزت او دا مرتبه ما سره د پولیس رات په پل باندې په پوری وته کې امي او دا عزت او دا مرتبه ما سره په جنت کې امي دا زموږ د مسلمانانو ټولو تمناګانې دي زموږ په ژوند کې دا خبر شته یا په جبه موږ دغه تذکرہ کو یا نه کو لیکن زموږ په ژوند کې شته معزز سامعینو سوال داره چې دا عزت او مرتبه موږ ته پس سره ملاويږي چې دا ما سره دنیا کې امي دا ما سره د قبر پټیم کې امي دا ما سره په عالم حشر کې امي دا ما سره جنت ته ملاړ شي معزز سامعینو دا خبره هم رب کائنات پاولنی وحی کې منتقلی دا الله ته هم د خپل بندګانو پتا وا چې دا به کم سیس ډیر خوخی بس د عزت او مرتبه په هر ټیم کې غواړي پاولنی وحی کې رب ذل جلال خبره واضح کړه اقرا وربک الاکرم اقرا وربک الاکرم چې دا قران ولولا ستا رب کریم دی یعنی ته د خپل رب کرامت والا شان ولا د رب کریمانه شان چې تعالی غ عزت او مرتبه درکې په دې کائنات کې دل درکې د مرګ پټیم کې درکې په قبر کې درکې د قبر نه پوتو کې درکې په عالم حشر کې درکې په حساب کتاب پټیم کې درکې او تر دې چې په جنت کې دل درکې نو هم یو فرمایل اقرا وربک الاکرم دا قران ولا دې قران سره با په نسبت پیدا کول سره با تا ته شان او عزت او مرتبه ملایږي دا خو رب کائنات فرمایلی او بیا د اخیت تایید عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم پدی جوامع الکلم پدی یو جمله کی فرمایلی دی اشراف امتی حملت القران زما د امت عزت من خلق قران والدی
زما د امت عزتمن خلق قرآن والا دا قرآن والا کمالدار دے عزتمن دے کہ قرآن والا غریب دے عزتمن دے کہ قرآن والا غٹ عہدے و منصب والا دے عزتمن دے کہ قرآن والا گدار ہے عزتمن دے کہ دا قرآن والا تاجر دے عزتمن دے کہ دا نوکر پیشہ دے خدا عزتمن دے معزز سامعینو قرآن والا لرے دا رب ذوالجلال او دا قائد جہان صلی اللہ علیہ وسلم دا دی حکم مطابق چھ قرآن والا نرے نو آگا عزتمن ندے دے عزتمن نشی جوڑے دے اگرچہ دے وزیر اعظمی اگرچہ صدری اگرچہ مالداری اگرچہ غٹ تاجری اگرچہ دیر مال و دولت والی اگرچہ مارکیٹون والا اگرچہ جائیدادون والا اگرچہ اثر رسوخ والا لیکن دا غد پارا دا عزتون و دا مرتبی دا اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ طرفنا ایس وعدہ نشتا ایس وعدہ نشتا معزز سامعینو تاسو گو رہی پدی معاشرہ کیو گو رہی ومون کی خیو لوڑ مرتبی والا مشر کسی خوچکل دا دا نظر یا پا گاڑی کی یا پا مسجد کی یا پا بازار کی دا طالب علم نہیں دا قرآن دا طالب علم چی دا جالی ٹوپائی پسر دا سپین ٹوپائی پسر دا دا خیط شکل دا پتہ لگی چی دا طالب علم دے یا دا مولا سیب دے تاسو ہوا استاسو پا دیزر کی قدر ہی کرنی دا پا کچا چاوئی دا اید دق دا رب کائنات فرمائے لی اقرا و ربک الاکرم او قائد جہان فرمائے دی اشراف امتی حملت القرآن اوے دا دی قرآن والا سر بدا عزت و مرتبی پا دی کائنات کے اور سرئی او چکل دے عالمی برزخ تلار دا عزتون و مرتبی با دا دی قرآن والا سر پا قبر کے امور سرئی قائد جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا مات حامل القرآن او حلاو الى الارض اللہ تاکلی لحمہو چکل قرآن والا وپات شی اللہ ازمکی توہیو کی ویدہ دیخ وقت تبسنوے قالت الہی کیف آکل لحمہو وکلامک پی جوبی وی زمان معبودا زبد دیخ وقت تسوئے ما چھ دی پسینہ کستا کلام موجود دے معزز سامعینو تاسو بدہ یو عیم ننی اور ادلے چھ یو صدر سیب یو وزیر اعظم سیب یا یو دنیا یو لوی وحدی و منصب والا چاگا حامل قرآن نوے قرآن والا نرے اقد ازمکی تلارشی تاسو بنای اوری دلی چی اللہ ورطوی چی صدر سیب درغے یا وزیر اعظم سیب درغے گورنر سیب درغے منسٹر سیب درغے او تب ورطا سنوے معزز سامعینو کدا عزت و دا مرتبہ اللہ ورکڑے دا حامل قرآن لے ورکڑے دا تاریخ پدی باندی گوارے سینکڑوں واقعات موجود دی چی سو کال رستا دا حاملین قرآن قبرون خلق لٹولی دا غیو بدن نا چی دا غیو پا کپن باندی ہم زجر داغ ندیر آگا معزز سامعینو دانا دی قرآن والا شان دے رب ذوالجلال چسے فرمائے دی عقائدو چی آن چسے فرمائے دی 100% حق و سچ دی اوے دا حامل قرآن دا چکر دا قبر نوزی دا بدا دسر بدا عزتون و مرتبی اور سرائی دا حامل قرآن خپریک دا چی دا چاپ بچیڑے دا غمور اپلار اغم پکم شان کے اللہ دا قبر نرا پاسئی معزز سامعینو عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چاپ خپل بچی باندی قرآن زدکو دا قبر نبی اللہ پدی حال کے را پاسئی چی دا غم مخبد سوار لسمی دسپو مئی پشانتی پڑتی دا غد مور پلار دا حال لے پدی سے شان سرے دا قبر نرا پاسئی چی دا پخپل حامل قرآن دے دا غب سمر شان و مرتبی معزز سامعینو دا دی قرآن والا دا دی عزت و مرتبہ و شان دا حشر پا میدان کی بسمرئی دا خلا پریدا چی دا غد مور پلار بکم شان و مرتبہ اللہ عزت باغیت دلاوئی معزز سامعینو پدی دنیا کی غٹ و حدد وزیر اعظمی پخوان با تاج پوشی کی دا وسا تاج پوشی نکی وسا دا حلب برداری تقریبی دا غیق پل یو لوی اعزاز گنی دا غنه چاگا حلب علی ام انسان حلب پوچھتون کی ام انسان او دا دک دا عزت و مرتبہ دا نسومر دا او سمر خلق ولدا پا پارلیمنٹ کی جو سوک موجودی یا چاپ آگا ٹیم کا ٹی وی وکو تو یا موبائل وکو تو بس دولی دا نور چانے دلی دلے او دا دا عزت و مرتبہ یا دا یو کا اللہ یا دا دو دا زیاد نو زیاد 5 سال اللہ یا یو عام انسان دے یا قیدرے یا ذات دے بس عام انسان دے لیکن معزز سامعینو حامل قرآن اے دا دی قرآن والا
دا غي عزت او مرتبه سکے چې دا والدین چې د خپل بچی باندې قران زده کوي الله پاک به د حشر په میدان کې هغه ته څنګه عزت دلاوي دې ټول انبیا ولاړي 1,24,000 زیات کم انبیا صحابه ولاړي تابعین ولاړي تبع تابعین ولاړي صلحاء او اتقیا ولاړي اولین ولاړي اخرین ولاړي او د هغه والدینو په سر باندې با زما رب خپل لاس مبارک باندې دته داسې تاج غدي داسې تاج چې پاغي کې کم غمی لګیدلی د ټوله دنیا خزانه د یو قیمت نشي پوره کول دا خدای د مور پلار عزت او مرتبه را چې دا پخپل حامل قران دی پخپل عالم جوړ شو دی پخپل حافظ جوړ شو دی پخپل هغه مجوید دی پخپل قاری دی پخپل د قران خدمت کوي پخپل قران زده کوي پخپل قران خي معزز سامعینو دا عزتونه داغه بسوي داغه بسوي بس عقاید او جهان فرمایي دي بس دته وای اقرا ورتقي لوړو په درجو باندې خېجا نه چې د جنت کومه درجه د قران د آیاتونو برابر دي معزز سامعینو لدغه ټول درجه هم الله حامل قران لور کوي حامل قران والا لا او دغه امور پلار ته هم ویل شي خپل بچي خاطه وراوستل شي دغه بچي ته وای اقرا ول ولا او دغه مور پلار ته هم ویل شي ستا بچي به یو آیات وای او ستا په یو درجه باندې خېجا حتى ينتهي الى اخر ما هو من القران تر دې چې دغه بچي هغه حصے ته د قران ورسي څومره حصہ چې دغه د بچي سره د قران وا څومره آیاتونه تو قمر بد دې په مرتبه د مور پلار ته ویلا شي اے معزز سامعینو تاسو د علماء اوري چې په جنت کې خو چې انسان سغواړي نه به میلاويږي وګوره د حامل قران مور پلار ته الله الته یو امتیازي سيز ور کوي او د نور جنتیان له نور کوي وره الته چې دې سغواړي میلاويږي وا خدای یو سيز په بیام نه میلاويږي دا باغ مور پلار ته ور کوي چې کوم مور پلار خپل بچي حامل قران جوړي خپل زوی جوړي خپل لور جوړي الله پاک په دې ته یو امتیازي شنه جوړه په جنت کې ور کوي هغه نور جنتیان چې هغه د دې وجنه جنت ته نه راتلې چې خپل بچي عالم جوړ کړو خپل لور جوړه کړو په بل سو جلال په شهادت لړ یا په خپل عبادت سره لړ یا د الله په اسی فضل کرم سره لړ نو الله به دغه امتیازي جوړه غل نه ور کوي د دې جنتینه به تپوس کوي ویل کستا سره امتیازي جوړه دا مونږ ته نه دی میلا سوای دا وای ما خپل بچي حامل قران جوړ کړ معزز سامعین او یو بل امتیاز بولا مور کوي الله پاک ورته یو هار پهناوي يعجب منه الاولون والاخرون ټول ورته هاریان او دیریان جنتیان چې وای دا څنګه هار دا امتیازي خصوصیت به الله هغه والدینو لور کوي چې خپل بچي حامل قران جوړي معزز سامعین دویمه خبره دا چې دنیا عزتونه د مرګ د ټیم عزتونه د قبر عزتونه د حشر عزتونه د حساب کتاب اسانی په پولیس صورت باندې پوري وتل او د جهنم نه پناه او جنت الفردوس کې هم د عزتونه دا د قران سره تړي دي اقرا وربک الاکرم معزز سامعینو خپل نسبت د قران سره پیدا کو خپل قران زدکو د دې په معنی باندې ځان پیو کو خپل اولاد دا د دې قران سره آشنا کو معزز سامعینو نن د يهودو د نسوارو دا غيو ټوله هغه دا غيو د توپونو خلی مونږ طرف ته دي لیکن هغه توپ نه چې ګولې راولي معزز سامعینو نن دا سوشل میډیا نن د الکترونیک میډیا نن د نت په ذریعہ باندې زموستا اولاد نارینه زنانا زموستا د پنجنه وتلو والا دي د پاشه د اوریاني ټول لهرونه مسلمانانو پښتنو طرف ته دي د پاشه او د اوریاني د بیا د بیا او د بد اخلاقی ټول لهرونه زمونږ اولاد طرف ته دي معزز سامعینو زمونږ د خپل اولاد د دې پاشه او د اوریاني نه د بچاو او په اخلاق سره د مزین کولو په انسانیت سره د مزین کولو زمون سره واحد یو سیس پاتره چې مونږ د خپل اولاد د قران او د دې په مجالسو کې بل نارینه او زنانه د دې قران سره آشنا کو د دې علماء په مجلسونو کې کینو دې مدارس ته راولو دنیوي تعلیم دې ضرور زده کی د دې مخالف نه یو دنیوي تعلیم دې ضرور زده کی د دنیوي تعلیم سره سره چې زما زوی عالمي زما زوی د قران حافظي کم از کم زما زوی
قران خوای تر دې پورې چې زما زوی هغه د سنتو نه خبري د سنت عظمت د سنت عقیدت او محبت زما د زیو د لور په زړه کې پروتي معزز سامعینو د دغه لهرونو نه د دغه پاشه او د اوریاني او د دې گمراهۍ نه د بچاو واحد ذریعہ هغه مدرسې دی قران دی قران د مدارس تخپل بچی راولو معزز سامعین د دې علماء په باندې ډیر زیات احسانات تاسو ګورئ ولې دا علما دنیا نشي ګټل دا دنیا یو ته ولې دی په د ګټلو باندې نه پويږي د دې عوام ورونه د علما ډیرو خيار دا ډیره دنیا ګټل شي لیکن معزز سامعینو تاسو د اولاد د پاره تاسو د زامنو د لونو د پاره خپل دنیا قرباني هغه ټیم کې چې مونږ ودیو د مدرسې استاد یخناس چې په کم ټیم کې ماوتاو په سیر او تفریح کیو هغه ټیم کې استاد دغه قاری او دغه حافظ او دغه عالم زمو استاد بچی په تربیت کې ناسي په کم ټیم کې چې موتا د خپل بیبي او د خپل بچو د عيش او عشرت لپاره دنیا کماو نو په دغه ټیم کې عالم او قاری او حافظ هغه معلم او استاد زمو استاد یو تزوی د اخلاق د پاره د تربیت د پاره پر ټول عيش او عشرت پتاو لګولې په خور خوګو کې ناشته په چټای باندې ناشته پسمکه باندې ناشته معزز سامعینو نور هغه څوک د قربانو ټول حدونه کراس کړی دي معزز سامعینو د دې علماء د دې قرو د دې مدارس والا په موږ باندې لوی احسانات دي معزز سامعینو د دې احسانات رایګان بوزو په دې پورې ملنډ نه کو د دې بی ادبی او بی قدری نه کو لیکن معزز سامعین یو دورو بغداد د علم مرکزو هغه بخارا او سمرقند د علم مرکزو په چکله دا غو د زلننا د مدرسو هغه محبت وته دا ورتاسي په زولیات ښکارا شو د علما ورتاسي یو په زول خلق ښکارا شو علم زده کړه غو ته په زول کار ښکارا شو دنیا غو ته لوس ښکارا شو معزز سامعین د بغداد نو مدرسې ختم شوې د بخارا او د سمرقند نه ختم شو دي الته کې دسي مدرسې تاسو ته نه ملایويږي معزز سامعین څنګه په پاکستان کې ملایويږي معزز سامعین چې د دنیوي لحاظ سره اعلی تعلیم حاصلو نو موږ به امریکای ته ځو موږ به برتانیې ته ځو موږ به رشیا ته ځو موږ به چاینا ته ځو لیکن په ټوله دنیا کې چې څوک دینی تعلیم په اعلی لیول باندې حاصلول غواړي الله تعلیم حاصلول غواړي زما د پاکستان مدرسې ته ورځي زما د پاکستان علماء چې کومه قرباني ورکړي دي معزز سامعین او د ټوله دنیا چې اعلی تعلیم دینی حاصلای د پاکستان مدرسې ته ورځي په بل ځای کې بدته د سي اعلی تعلیم نه واړي تاسو ریوند تلاړ شئ چې تاسو ته څومره د انډونیشیا د چاینا د رشیا د کومي دنیا طالب علمان تاسو ته نه ملایوي داروم کراچي تلاړ شه هغه جامعه الرشید تلاړ شه جامعه اشرفیه تلاړ شه نیو ټاون تلاړ شه بینوري ټاون تلاړ شه چې تاسو ته کومي دنیا طالب علمان نه ملایوي دا ټول چې څوک اعلی تعلیم د دین په لحاظ حاصلې زما پاکستان ته برازي بهرحال معزز سامعینو دا دوه خبرې دي چې مونږ خپل تعلق هم د قران سره پیدا کو د خپل اولاد هم الحمدلله الله موږ مدرسې را کړې دي د نارینه او زنانو ټولې مولانا سیب دلته کې هم تاسو ته د جنکو مدرسه سره کولاو کړې ده تقریبا زموږ د مدرسې شاخ هم د مونږ هم دغه رهنمایي کو لونه هغه چې کوم دین هم دیو تور کو خپل اولاد دیو تور کو علما او قدم غټ غټ مدارس دي لولي فقها شيوخ دي دا غيو په صحبت کې د خپل اولاد دا غي تربيت وکړو ان شاء الله تعالی دا دنیا د دې برکتونه به زموږ سره د مرګ ټیم خوشاله موږ سره د قبر موږ سره او د آخرت هم موږ سره الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.